دا باب دی په بیان د گاونډي د حق. مقداد ابن الاسود رضی الله عنه وی چې نبی صلی الله علیه وسلم د صحابهونه د زنا په باره کې تپوس وکړو. صحابه ویل دا خو حرامه ده، الله او رسول حرامه کړې ده. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې یو سړی د لسو زنانو سره بدکاری وکړي دا ډیره په ګناه کې کمه ده او اسانه ده من ان یزنی بامرأة جاره، د دینه چې یو سړی د خپل گاونډي د ښځې سره بدکاری وکړي. نو د گاونډي د ښځې سره بدکاری کول دومره غټ جرم لري لکه د گاونډي نه علاوه چې د عام لسو زنانو سره بدکاری وشي، دومره سزا او ګناه دا لري چې د گاونډي د ښځې سره بدفعلي وشي. وسألهم عن السرقه، د غلا په باره کې تپوس وکړو. نو قالوا هغوی ویل حرام، غلام حرامه ده، الله او رسول حرام کړي د غلا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د لسو کورونو نه چې یو سړی غلا وکړي د دې ګناه ډیره اسانه ده د هغې نه چې یو سړی د خپل ګاونډي نه غلا وکړي. نو د ګاونډي نه غلا کول دومره جرم لري لکه چې د بارایي لسو کسانو نه انسان غلا کړي. دومره په دې کې سخته ګناه ده چې د ګاونډي نه غلا کول دا عظیم جرم دی. د ګاونډي د زنانه سره بدکاری کول داسې دی لکه لسو زنانو سره چې چا بدکاری کړي، دومره ګناه سخته ده. او د ګاونډي نه غلا دومره سخته ګناه ده لکه د لسو کورونو نه چې د غلا کړي. دا صحیح حدیث ته امام البانی رحم الله نقل کړی دی. نو امام بخاری رحم الله دا حدیث په ادب المفرد کې د دې غرض دپاره راوړو چې د ګاونډي حق دار چې د هغه د عزت خیال به سړی ساتي.